السلام علیکم ګرانو کتونکو زه شیرین زاده یم او دا ټایم په مټه کې موجود یم د سوات قومي جرګې زیر اهتمام دلته کې یو ډېره غټه درنه جرګه جلسه او مظاهره وشوه هغې کې دا مطالبه وکړی شوه چې په سوات کې موږ په هر صورت باندې امن غواړو د امن په حوالې سره د سوات چې څومره پارټیانې دي بلکې د پاکستان چې څومره پارټیانې دي د هغې قایدین د هغې ورکر په دې احتجاجي مظاهره کې شریک دي نو ما سره اوس زه په دې حوالې سره د کسانو سره د مشرانو سره د کارکونانو سره د عام شهریانو سره خبرې کوم ما سره اوسئ د سوات قومي جرګې زیر اهتمام دلته کې یو ډېره غټه مظاهره جلسه د امن دپاره اواز پورته شو ډېر خلکو پکې شرکت وکړو حاجي صاحب تاسو دا یو سټپ واخیستو عوام په تاسو اعتماد وکړو خلک په ډېر ستاسو په اواز باندې خلکو حاضري ولګوله څه وایې په دې حوالې سره نو په دې سلسله کې نن قوم په اتفاق راوتی دی او دا فیصله کوي چې موږ په سوات کې د استعمار پوځي اپریشن نه منو او نه دلته کې دهشتګردي منو دغه ریاستي دهشتګرد پاللي دهشتګرد دا د دې علاقې نه لرې شي او په سوات کې د مستقل امن قایم شي بیا به انشاءالله دا مشران کینی او قوم له به یو عمل ورکوي او یو ډیډلاین به ورکوي چې په دې کې په سوات کې مکمل امن قایم کړي که نه بیا په دې کې ریاست او د هغې ادارې ناکامه وي بیا په کار دی چې دا د ادارې د منځه لر شي او بیا قوم پوه شه او دغه دهشتګرد پوه شه حاجي صاحب دا راته مو ووایې نن سوات قومي جرګې ته دا کریډټ میلاو شو چې هغې اوور اوبو یعنې هر قسم پارټیانې په دې کې شریکې وې وزیران پکې شریک وو ایم پي ایګان سابقه وزیران هر نمونه خلک شریک وو تاسو ته دا کریډټ درځي چې تاسو ته دونه خلک په یو سټیج باندې راجمع کړو نو تاسو ته په دې کې څه مشکلات نه راځي خلک خفه کېږي نه خفه کېږي نه ټول اوله خبره دا ده چې امن د هر سړي ضرورت دی که په حکمران پارټۍ کې دی او که په اختلاف کې دی هغه سرکه په حکمران پارټۍ کې ممبر دی او که ورکر دی هغه د قوم مسله ده او د قوم چې کله سخت راځي د بیا ممبري او ایم ایل اے کا ایم پی اے دا هېڅ حیثیت نه لري قوم په یو پیج دی من کریډټ نه الو دا د قوم یو جذبه ده او په موږ یو اعتماد دی چې موږ قوم زموږ په اواز راوځي ځکه چې په دې کې موږ سیاست نه کوو د ووټ خبره نه ده د خلکو د جان و مال خبره ده او دا د هر چا ضرورت دی او صرف په یوه جنډه د امن په نوم باندې او په سپینه جنډه باندې قوم یو کېږي او نن تاسو ولیدو چې دلته کې د هرې پارټۍ د اختلاف هم او د اقتدار هم ټول خلک دلته راغلي دي او دلته کې دا یو پیغام ورکوي دنیا ته چې د سوات خلک متحد دي په دې کې اختلاف نشته اختلاف په سیاسي نظریه یې د چا په جنډه بدلوي هغه د ووټ خبره ده چې کله د ووټ مقرره بیا خلک چې چا له ووټ ورکوي او څوک یې خوښ هغې نظریې د هغه فرد نه به ووټ ورکوي او نن چون کې د خلکو د تحفظ خبره ده د جان و مال د تحفظ خبره ده زمونږ د بچو د مستقبل خبره ده چې هغه په امن یې هغوی له موږ یو پر امن سوات ورکړو چې هغې دلته کې ژوند هم په ارام کولی شي په حفاظت کولی شي او خپل کاروبار هم کولی شي او خپل تعلیم جاري ساتي ډېر لاله زموږ سره موجود دی څه تعارف محتاج نه دی همیشه دپاره د امن دپاره د خپل قوم دپاره اواز پورته کړی دی لاله نن دلته کې ډېره زیاته ګڼه ما ولیده چې هر قسم پاچان والا په دې ځای کې موجود دي کوم چې سوشل ورکر دی هغه هم موجود دی یعنې هر نمونه سړی پکې ما ولیدو څه وایې څه مطالبه ده چې یاره دا به په دې احتجاجونو په دې جلسو سره به د امن مونږ قایم کړی شو ډېره مننه ګوره خبره اصل کې دا ده شیرین زاده صاحب چې دا ولس چې کوم دی دا نن چې خلک راغلي دا ولس راغلی خلک راغلي د سیاسي پارټیانو کارکنان به هم راغلي خو د شمار خلک به د سوات ولس دا فیصله کړې ده د ټولې پښتونخوا ولس دا فیصله کړې ده چې په پښتونخوا کې او په سوات کې دهشتګرد او دهشتګردي نه مني دلته نور چې دلته کم دا پښتون دشمنه پالیسۍ دي د مرکزي حکومتونو د ملیټري اسټابلیشمنټ د سیویلین اسټابلیشمنټ دا نور نه مني حکمرانانو ته دا یو واضح پیغام دی چې دا خلک راغلي دي دا نه چا په بس کې راوستي دي نه چا په رشقه کې راوستي دي دا د نیمې نه زیات پیدل دا خلک راغلي دا راغلي دي خپل وطن کې د قانون د حکمرانۍ او د امن دپاره صفا خبره ده د شرافت لار دا ده چې حکومت او د دې ملک واکداران دا په شرافت په ژبه پوه شي د جمهوریت په ژبه پوه شي د عوامو په نبض باندې پوه شي
او که د عوامو په نبض پوه نه شو، شرافت په ژبه پوه نه شو، جمهوریت په ژبه پوه نه شو، احتجاج په ژبه پوه نه شو، او دا کمې پالیسیانې چې دي دا به د دې حکمرانانو سره سره د پاکستان هم له منځه یوسي، دا به پاتې نه شي. زما دا فکر دی. څه وایې نن دلته د غټه سطح باندې جلسه روانه ده، د مظاهره روانه ده چې په دې کې د مختلفو پارټیانو خلک شرکت کوي، د په سره زر ګورې د امن دپاره ډېره زیاته مننه شهرینداره صاحب. دا نننی چې کوم احتجاج دی تاسو په خپلو سترګو ولیدو، ستاسو په کیمره وکتو، د ټول سوات قام راغونډ شوی دی، امن غواړي، نور څه نه غواړي، امن غواړي. امن د صحافي لپاره ضرورت دی او زما هم ضرورت دی، د سوات قام او دولت ضرورت دی. لہذا نن د سمټې سب ډیویژن کې د سوات قام نن ثابت کړه د دې نه چې د سوات قام نور دغه ډرامه معمول ته جوړ نه دی. لہذا که دې قومي جرګې بله کال ورکو په نشاط چوک کې، په لټاکي کې، په ارده کې د دې په سل دومره خلک راوځي. دې جلسې له دا یو سیاسي رنګ چالو ورکړی، ټول سیاسي ګوندونه راغلي دي سره د حکومتي پارټۍ. مونږه مشکور په سوات کې نور هغه ډرامه معمول ته جوړ نه یو. لہذا مونږه په سوات کې نور په امن کمپرومایز نه کوو، مونږ په امن راکوي او که نه راکوي نو بیا په دې سوات کې د خلکو ځای دی. بالکل عجیب مظاهره ده او امن مظاهره ده، جلسه ده، په دې حواله سره څه وایې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې دا سوات دا خلک په دومره لوی تعداد کې راوتی دی، نو د دې یو مقصد دی چې د ډېر تېر 15 کالو نه دا قوم چې دی د بدامنۍ د لاسه ځپلی شوی دی، ډېر لاشونه یې اوچت شو، ډېرې سختې او ډېرې ستونزې تېرې شوې. نو د هغې وجې نه دا خلک تنګ شوی دی، دوی نور د ریاست نه دا مطالبه کوي چې موږ دې موجوده اپریشنو او موږ دې حالاتو نور چې دي هغه زموږ د وس دس نه دي، لہذا دا فوجي اپریشن دي هم بند کړی شي او کم خلک چې راځي د بهر نه په بارډرو باندې هغه خلک دې هم منع کړی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شهرینداره صاحب ستاسو ډېره مننه. بس موږ خو دا وخت چې دا کوم ولس راغونډ شوی دی، نه دا داسې راغونډ شوی چې په بهر دنیا کې ریاست چې دی درې ذمهوارۍ، تعلیم، علاج، روزګار ورکوي. زمونږ ریاست په دې کې بالکل ناکامه دی، خلک د دیوال سره لګېدلی دی. دا خو لا زمونږ ماده ځوانان راووتو، بوډاګان راووتو، دا وخت یې زمونږ زنانه خویندې میندې چې دي هغه هم داسې جوګري چې هغه وایي که موږ ته ضرورت شو انشاءالله موږ هم درځو لکه او موږ د امن دپاره هم د امن دپاره پاکستان کې موږ 15 قامونه پاتې کېږو، په هغې کې هر سړی او بالوچ او پښتانه په دې باندې لکه د ګډو بیزو شانتې لوبې کېږي. وروره هېڅ حق نه موږ دا بدماشیانې د چا نه غواړو، موږ په خپل وطن کې امن او امان غواړو او دا د ریاست ذمهواري ده چې ما له امن او امان راکړي، ما له د سر تحفظ راکړي، ما له علاج راکړي. چې دا نشي راکولی نو بیا په مخه دې ښه من پوه شه او زموږ کار پوه شه. ستاسو ډېره مننه. شهرینداره صاحب تاسو خو ماشاءالله زما طاهر نوم دی او زه د عوامي ورکرز پارټۍ صدر یم د تحصیلي کابل او د صوبایي امن جرګې هم صدر یم. نن چې دا کوم حالات راپېښ دي په دې موضوع باندې نن دغه د ولسي پاڅون دی په دغه کې په مټه کې دا هر سړي له پکار دي، ټول عوام له پکار دي، خلک لکه 20% خلک راوځي او 80% خلک خپل ځان له کاروبار کوي. نو موږ وایو چې بیا کله په منډو خپیال به ځو او زنانه زموږ سرتوري ځي، نو نن چې داسې وځي له موږ ځو نو ښه په موقع ځو، ښه برابر ځو که نه، او د امن مطالبه کوو چې موږ دلته امن غواړو چې باید دلته کې دي 40 کسه راځي او که 50 کسه راځي د هغو مخنیوی دومره څه غټه خبره نه ده. خو موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې په دې باندې غور وکړي او دې کې چې دلته کوم حالات خرابېږي نو دا خبره نه ده. نن دا خلک راغونډ شوی د دنیا او وایي چې موږ امن غواړو، نو دا جایزه مطالبه ده که په دې کې موږ چا په قرآني توګه باندې چا پړه کړو او د رواج مطابق چا پړه کړو نو قرار به شو، او که دا شی عیني او قانوني او اسلامي نو پکار دی چې اعلی چارواکي دې خلکو له امن وکړي. دا وایي چې نن دلته کې خلک راغونډ شوی دی په مټه کې د سوات مختلف علاقونه خلک راغلي دي او دا مطالبه کوي چې موږ امن غواړو. نو امن دپاره آیا داسې جلسې داسې دا قسم احتجاجي مظاهرې ضروري دي؟ اصل کې د سوات عوام د ډېر لوی شورش نه تېر شوي دي، د ډېرو سختو حالاتو نه تېر شوي دي، هجرتونه یې کړي دي، دلته بمباریانې شوي دي، د سوات د عوامو مشران شهیدان شوي دي، موږ لاشونه بمباریانې دماکي وغیره وغیره. نو بیا د ډېرو قربانونو بعد امن راغی، اوس امن بیا بربادېږي. نو هغه حالات د خلکو
کتلې دي چې په بدامنۍ کې ډېر لوی نقصان کېږي. موږ د هغې مزید متحمله نه یو. موږ وایو چې دلته کې امن د قایم شي، چې خلک خپل روزګار کوي، کاروبار کوي او ژوند تېروي. مهرباني. سلطان خان زموږ سره موجود دی، د سره ته خبرې کوو. تاسو څه کوئ چې داسې قسمه د امن دپاره داسې احتجاجي مظاهرې، داسې جلسې کول لازمي دي؟ مهرباني شیرینزاده صاحب، بالکل دا خو ضروري دی. په دې کې خو دوه پیغامه د دې پښتنو طرفه چې دی هغه تلو امکان دی چې لاړ شي، او دا ډېر رش دی واقعي، ډېر په جذبه سره د سوات خلک نن چې دی غیر سیاسي طور ټول خلک راغونډ شوی. خو زه د خپل طرفه یوه خبره کوم چې داسې نمونه پاڅونونه یا داسې احتجاجي پروګرامونه عارضي امن کې چې دی په هغې کې کار راتلی شي، خو د پایدار امن دپاره زه دا یوه خبره زما په ذهن کې ده، یا به درسته کوم یا نه، د هغه د هغه وخته پورې ممکنه نه ده تر څو پورې چې د پاکستان او د افغانستان چې دی د هغه تعلقات داسې نه شي لکه څنګه چې د پاکستان او د چاینا دي. نه عارضي طور به امن راځي، او پایدار امن چې دی نه هغه ماته ممکنه نه ښکاري. بهرحال د قوم خو دغه وس دی چې ستاسو د مخې دی چې ښه په ایماندارۍ سره راوتلی دي. زما نوم افطار خان ایډوکیټ دی، او اوس مې یو وټساپ ګروپ جوړ کړی دی، امن برسوات جرګه برسوات امن ګروپ دی زموږ د وټساپ، نو د هغې نمایندګي هم کوم، وکیل هم یم، او پی ټي آی سره مې تعلق دی. دا زموږ په مټه کې زه ډېر زیات خوشحاله یم چې زموږ د مټې خلک او د سوات خلک نن په ډېر زیات او په ګڼ تعداد کې راوتي دي، څه دغه خلاف نه دي راوتي، خو صرف امن غواړي. ځکه چې د 2009 نه راواله دا 2025 دی، 2008 نه راواله 2025 دی. نو زموږ د سیکیورټي ادارو نه یا د نورو ملګرو نه دا مطالبه ده چې لکه په دې څومره عمر وشو په دې کې تاسو لکه امن ولې رانه کوئ؟ دا زموږ حق دی. لکه په نورو د پاکستان په نورو ګوټ کې امن دی. په اسلام آباد ته لاړ شه، پارکونه دي، کالجونه دي، سکولونه دي، سنټارس دي، رنګارنګ مالونه دي. نو موږ ته څه دي؟ موږ امن غواړو د حکومت نه، او دا زموږ حق دی چې لکه موږ ټول امن غواړو. ډېره زیاته مننه. کمال خان شمخیل زموږ سره موجود دی، د پیپل پارټۍ سره تعلق دی، هغه کارګو محتاج نه دی، د امن دپاره د هر څه دپاره هغه همیشه دپاره پیش پیشي. څه وایې نن دلته په مټه کې یو تاریخي جلسه ځایونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني تاسو هم راغلي او د مټې د خلکو او د سوات د خلکو ډېره شکریه ادا کوم چې په کومه طریقه په کم تعداد کې د خلک راغلي دي. د مقصد ټوټل دا دی چې یاره په دې سوات کې د امن نه شي، په دې صوبه کې د امن نه شي، په دې وطن کې د امن نه شي، ځکه چې دا پاکستاني دلته امني روزګار به هر څه به. او زما موقف صرف دا دی، زه وایم چې یو سړي کلمه ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله، که هغه پوجي دی او که هغه بل څوک دی، دا موږ ټول یو وروڼه یو خلک یو، یو وطن دی، یو سخته ده، یو خوشحالتیا ده. الله تعالی دې هر سړی د خپل ذمہواري چې چا څه ذمہواري ده پکار چې هغه پوره کړي، او په دې وطن کې سکون راشي، امن راشي. دا زموږ ګټه ده، دا زموږ کامیابي ده. ډېره مهرباني. और सूबाई वजीर पंजाब खान यूसुफजई हमारे मौजूद थे। सवाए नन पते अमन द पारे और देर गट शिरकत द अवाम दे शरीक की खलक पके एहतजाज के चम अमन वाड़ू असल के अमनदारी सनखते और अमन द सनावरू मखते چې په امن په ځنګل کې اوسېږي هم خوشاله چې کله ورته ښکاري راشي او داسې به شروع کړي نو هغه چې ځان په تکلیف کړي. انسان خو لا اشرف المخلوقات دی. موږ دا خبره کوو چې زموږ سوات ستاسو سوات په ټول خیبر پښتونخوا کې موږ ډېر زیات شهادت ورکړي دي. په کار دا ده چې هر یو سړی د عین مطابق قلم استعمال کړي، د عین مطابق ټوپک استعمال کړي، او هر سړی راځي د عزت په توګه زموږ د سر تاج دی. او که فرض که سوات ته په دې سوچ راځي چې دا سوات په وران کم، په سوات کې فساد جوړ کم، نو زموږ د سوات نه علاوه بل ځای نشته. دا زموږ کور دی، دا زموږ جونګړه ده. زموږ جونګړې ته څوک نقصان نه شي ظاهره خبره ده. نو موږ به د هغه مخنیوی کوو، هغو ته به ګرېوان ته لاس اچوو. او موږ سوات خلک په یو اتفاق یو، په یو اتحاد یو. کله چې سوات امن وي نو موږ به سیاست هم وکړو، څوک به روزګار هم وکړي. هر یو سړی به خپل خپل شوبه کې لګیا کار وکړي، میډیا وروڼه به لګیا به کار کوي. موږ ډېرې سختۍ تېرې کړي، موږ ډېر تکلیفونه تېر کړي. موږ داسې ونه وایو چې هغه تکلیفو ته بیا رانشو. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. شکریه ستاسو. داسې دا کوم پروګرام چې زموږ روان دی په مټه باندې د سوات په خاوره باندې
دا یوه نظریه ده یوه عقیده ده اونلی امن دې لپاره تا یو کوېسچن وکړو صوبایي حکومت پرون نابه په 17 تاریخ 10 غنټې په دې باندې میټینګ شو ده ایجنډا یوه وه چې لاین اډر د KPK هاوس اسلام آباد کې ډسکس شو ده انشاءالله د صوبایي حکومت په حواله باندې چې څومره خبر راځي هغه به د قوم سره ولاړي او هغه به د قوم په حق کړي داسې څه خبره 245 ته ته کوشش کوي هغه چې لکه ټارګټ کلینګ وکړي بیا موږ اجازه نه ورکوو انشاءالله او د قوم سره به ولاړو ډېره مننه احتجاجي مظاهره روانه ده او د حکومت نه د چارواکو نه دا مطالبه کوي چې موږ امن غواړو نو دا خو ځکه احتجاج خو خامخا کېږي که نه کېږي وایي چې تنګ شي نه د جنګ شي نو تنګ امن به جنګ امن نو اوس دا خلک ستړی شوی دی ځکه چې د سړي بې عزتي کېږي د کور بې عزتي کېږي مړي کېږي عام سړی مري پولیس مري صحافي مري قوم مري نو دا خلک به خامخا دا به کېږي بلکې د دې نه به دا زیات اور اخلي دا خلک به د دې اخري انجام به دی دا خلک به ټوپک راکړي امن غواړي او حکومت هم ستاسو دی بسم الله الرحمن الرحیم نن چې دا کومه ګره جوړه شوې ده نو انشاءالله چې امن به راځي امن به وي او بحثیت د یو MP د حکومتي پارټۍ ما د اسمبلی په فلور باندې هم سخت بیان ورکړی دی چې موږ په هیڅ قیمت باندې په سوات کې نو فوجي اپریشن منو او نو د امن خلاف هیڅ خبره منو او پرون نه بله ورځ د زیارت د بوت په ورځ باندې د موږ پارلماني میټینګ و په هغې کې موږ ټول په یو پیج و د ملکان ډویژن او هر سړي به دا خبره کړې ده چې بالکل لکه فوجي اپریشن نه منو موږ ته 2007 او 2008 موږ لیدلی دی په خپلو سترګو موږ هر څه لیدلي موږ په یوه طریقه هغې ته جوړ نه یو او موږ تاسو له ګارنټي درکړو چې اپریشن به نه کېږي ډېره مننه ډېره مننه ډاکټر امجد زموږ سره موجود دی MNA دی او ډېر همیشه لپاره د امن دپاره یو سوشل ورکر هم دی چې کله قدرتي آفات راځي یا نور څه دغه نه دی پکې پیش شي اوس خو MNA شو اوس په تپوس ته کوو ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب څه وایي نن په دې مټه کې ډېره زیاته ګڼه وه یعنې هر نمونه خلک پکې ما ولیدل د مختلف پارټیانو نو هغو دا مطالبه کوي چې موږ امن غواړو بسم الله الرحمن الرحیم اول خو شیرینزاده صاحب تاسو ډېره زیاته مننه چې کله هم په قوم باندې آفت راغله یا کله هم په قوم باندې سخت راغله تاسو هغو سره ولاړ یې زه ستاسو هم ډېر زیات په دې ځای کې تعریف کول غواړم چې واقعي تاسو هم د قوم سره څنګ په څنګ باندې ولاړ یې بله ډېره زیاته ضروري خبره دا ده ګوره چې موږ په صوبایي اسمبلۍ کې هم خبره کړله موږ په قومي اسمبلۍ کې هم خبره کړې ده چې قوم امن غواړي قوم یو ځل بیا د اپریشن تجربې ته په یو صورت باندې هم تیار نه دی او دا قوم په دلیل باندې هم خبره کوي که تاسو وګورئ د پاکستان تاریخ ته تر اوسه پورې چې څومره فوجي اپریشنونه شوي دي که د هغې نتیجې ټکي خو بس بیا ټیک ته بیا به موږ دلیل ومنو خو که نه په 1948 کې دوی په کشمیر کې اپریشن کړی د هغې نتیجې ټیک نه دی راوتی که دوی په 1970 کې په مشرق پاکستان کې فوجي اپریشن کړی د هغې نتیجې ټیک نه دی راوتی که دوی په 1976 کې په بلوچستان کې فوجي اپریشن کړی تر اوسه پورې تاسو د هغې نتیجې ته وګورئ د اوسه پورې راونه وته او یو اپریشن یې دوی ته کې په خیبر پښتونخوا کې کړي دي نو موږ ورته ووایو چې تاسو د خپله پالیسي بدله کوئ تاسو د قوم واورئ څنګه چې په 2022 کې قوم خپله فیصله اخرنۍ فیصله ورکړو په نشاط چوک باندې او هغه دوی اورېدل وه زه دا هیله او دا امید لرم چې انشاءالله زموږ د دې اولني احتجاج فیصله به دوی اوري او دوی به د خپل دا کومه پالیسي چې دوی جوړه کړله په دې باندې به دوی شاته کېږي ډېره زیاته الله دې خیمه برابرې موجود کول بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله نن چې په مټه کې کومه غټه احتجاجي مظاهره وشوه او د ټول سوات د ولس او ټوله جرګه راغونډه شوه او موږ په خپله خاوره امن غواړو